الرحمن الرحیم. پنځم کال دویم سمستر محصلین، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ تاسو راځو بل موضوع ته چې هغه عبارت د هاچکن لیمفوما یا هاچکن ډیزیز څخه. اول راځو تعریف ته چې خپل هاچکن لیمفوما کوم حالت ته ویل کیږي. هاچکن لیمفوما دا د حالت څخه عبارت ده کوم چې متصف دی کله چې لیمف نود څخه موږ تاسو بایوپسي واخلو، نو په دغه بایوپسي کې چې ګورو ریډ سټرنبرګ سیلز یا حجرات دي. دا غټ حجرات دي چې دلته د لیدلو وړ وي، یعنی په همدې باندې متصف دی. دا وصفي نښه ده، دې ته هاچکن لیمفوما ویل کیږي. د malignant cell is derived from B lymphocyte. دغه حجرات چې دي دا ریډ سټرنبرګ سیل دا malignant حجرات دي یا خبيثه حجرات دي، د خپل د B lymphocyte څخه منشأ اخلي. بل په کال کې 9000 کیسز د امریکای په متحده ایالاتو کې څنګه کېږي دا ثبت کیږي یا منځته راځي. سبب معلوم نه ده، خو بیا هم کېدای شي وایرسونه په دې کې ونډه ولري، لکه HIV وایرس د اپسټین بار وایرس ده، کېدای شي په دې کې ونډه ولري یا پارټیسیپیټ شي. او دا چې دا یو بای موډل ایج ډیسټریبیوشن لري، یعنی په دوه ډول عمرونو کې رامنځته کېدای شي. یو پی کې چې دا په شل کلنۍ کې رامنځته کېږي او بل چې دا د 50 کلنۍ څخه وروسته، یعنی په دوه ډوله عمرونو کې رامنځته کېږي، یو شل کلنۍ کې او بل 50 کلنۍ څخه پورته. اوس راځو کلینیکل فایندینګز ته چې خپل هاچکن لیمفوما کلینیکل فایندینګز څنګه ده. دغه ناروغان د کوم کلینیکي نښې له مخې پیژنو. اول پینلیس ماس ده، مهمه خبره ده چې په غاړه کې یو بې درده کتله پیدا کیږي. بل په دغه ناروغانو کې فیور رامنځته کیږي، د خپل پیل اپسټین فیور ده، یعنی پیل اپسټین فیور دا د هغه تبه څخه عبارت ده چې دلته تقریبا د 2 هفتو څخه 2 هفتو پورې دوام کوي. د هغې څخه وروسته بیرته دا تبه څنګه کیږي مخ په ښکته کېدو روانیږي، یعنی خپل پیک ته رسیږي بیرته ورو ورو کمیږي. دې ته پیل اپسټین تبه ویل کیږي. ویټ لاس ده، د وزن زیاده، نایټ سویټ ده، د شپې لخوا خوله کیږي. او کله چې دغه ناروغان الکول وڅکي نو بالاخره په غاړه کې دا کوم کتله چې ده دا څنګه کیږي یا لیمف نود چې ده دا بیا دردناکه کیږي او الان کې دا بې درده وي او میډیاستینل لیمف ادینوپاتی موجود وي. په لومړی سر کې کله چې دغه ناروغان تاسو تشخیصوئ نو په لومړی سر کې به چې په میډیاستینم کې او لیمف ادینوپاتی دا رامنځته کیږي په دوی کې. تفریقي تشخیص د نن هاچکن لیمفوما سره کیږي، انفیکشوس مونونیکلوزس سره کیږي او ډرګ ریاکشن خصوصا فینیټوین سره کیږي، یعنی د هغه ناروغۍ دی چې همداسې اعراض علایم ورکوي. بل انکامن کلینیکل فیچرز، هغه خو کامن دا غیر معمول کلینیکي نښې کوم یو دي؟ سیویر سکین پرورایټس، په شدید شکل سره پوستکي کې خارښ پیدا کیږي. اریټیما ناډیوزم ده، سترګو سوروالی رامنځته کیږي. اوټومیون هیمولایټیک انیمیا په دوی کې رامنځته کیږي. نفراټیک سنډروم په دې ناروغانو کې رامنځته کیږي. ترومبوسایټوپینیا رامنځته کیږي. انیمیا ده او هایپر کلسیمیا ده. خو دا غیر معمول کلینیکي نښې دي. کلاسیفیکیشن اف هاچکن لیمفوما، کلاسیفیکیشن په دوه ډول دي، یو کلاسیک هاچکن لیمفوما ده او بل نن کلاسیک هاچکن لیمفوما ده. په کلاسیک هاچکن لیمفوما کې دغه ډولونه بیا شاملېږي چې ناډیولر سکلروسس ده، میکسډ سیلولریټي لیمفوسایت ریچ ده او لیمفوسایت ډیپلیټډ ده، یعنی په یو کې لیمفوسایت حجرات ډیر زیات وي په بل کې به کم وي. او نن کلاسیک هاچکن لیمفوما کې ناډیولر لیمفوسایت پریډامیننت، یعنی په دې کې هغه لیمفوسایتونه موجود وي چې دا دانه لرونکي یا ناډیولر وي. اوس راځو پاتولوژیک کلاسیفیکیشن خپل د هاچکن لیمفوما. دلته یو عالم ده چې هغې ته رای ویل کیږي. د لومړي ځل لپاره دغه رای د کار د اسانتیا په خاطر دغه لیمفوما موږ ته کلاسیفای کړه. دلته وګورئ په دې کې څلورې خبرې دي. اول هیسټولوژیک سب ګروپ ده، یعنی هیستولوژي له مخې کوم حجرات د لیدلو وړ وي. بل انسیډنس ده د فیصدۍ له مخې څو فیصده. بل پاتولوژي ده یا ریډ سټرنبرګ سیل یا آر اس چې ده د ریډ سټرنبرګ سیل څخه اخیستل شوی ده چې دغه حجرات په کوم یو کې ډېرې په کوم یو کې کم ده. او بالاخره پروګنوسس یا انظار باندې موږ تاسې خبرې کوو. اول راځو هیسټولوژیک سب ګروپ ته، یعنی په لابراتوار کې اول لیمفوسایټیک پریډامیننت، یعنی هغه ډول ده چې په دې کې لیمفوسایټونه ډېر زیات وي. لیمفوسایټ حجرات څنګه وي؟ دا زیات وي، خصوصا بي لیمفوسایټونه دي. انسیډنس په فیصدۍ کې څومره ده؟ د 2 څخه 10% پورې واقع کیږي. پاتولوژي یعنی کله چې لابراتوار کې وګورو ریډ سټرنبرګ حجرات په دې کې ډېر کم وي او پروګنوس یې انظار څنګه ده؟
excellent یا عالی ده. بل راځو ناډیولر سکلروسس، یعنی هم سکلروسس ده او هم ناډیولر ده چې د دې فیصدۍ چې ده د 40 څخه 80% پورې په ناروغ کې رامنځته کیږي. رویډ سټرنبرګ حجرات چې ده ډېر زیات په دې ناروغانو کې او پروګنوزس نسبتا ښه ده. میکسډ سیلولاریټي ده. میکسډ سیلولاریټي په دې معنی چې هم لیمفوسایټیک پریډامیننت ده او نام ناډیولر ده چې د دې انسیډنس چې ده د 60 څخه 40% پورې واقع کیږي. رویډ سټرنبرګ حجرات چې دي دا 100 دانې وي، یعنی فیو سو محدود حجرات وي او پروګنوزس ښه ده. لیمفوسایټ ډیپلیشن دا د هغه ډول څخه عبارت ده کچېرې مایکروسکوپ لاندې ولیدل شي نو لیمفوسایټونه به څنګه وي؟ کم وي یا نه وي، چې د اوقات 15% پورې ده. رویډ سټرنبرګ حجرات فیو یو 100 دانې وي او پروګنوزس ډېر خراب ده انصاري. یو بل عالم چې هغې ته ان آربر سټیجنګ یا کلاسیفیکیشن هم ویل کیږي. یو رای کلاسیفیکیشن ده د خپله د پاتالوجي له مخې، او بل چې ده ان آربر سټیجنګ ده. دلته ان آربر سټیجنګ کې موږ تاسې شکلونه ګورو. اول سټیج 1 کې ګورئ چې انوالومنت of single دلته به ان شاء الله بیا تشریح کو lymph node region or single extra lymphatic site. دلته یوازې یو په یو ساحه کې lymph node یخته کړی، یوازې البته په نیک کې. stage 2 کې involvement of 2 or more lymph nodes region on same site of diaphragm may include localized extra lymphatic. دو ساحو څخه زیات لمف نودونه اخته کړی په ډایفرام کې یا په همدغه لوکل ساحه کې. دلته یوه ساحه، دلته دوه ساحې شوې. سټیج 3 کې involvement of lymph node region on both sides of diaphragm. د ډایفرام په دواړو برخو کې رامنځته کیږي. include spleen or localized. کېدای شي سپلین هم اخته کړی اوسي او کېدای شي همغه په لوکلایز شکل یا په موضوعي شکل سره موجود وي. او سټیج 4 کې یا څلورم سټیج کې diffuse extra lymphatic disease. اوس خبره په ډیفیوز په خور شکل سره رامنځته شو په لیور کې، بون میرو کې، لنګ کې، سکن کې، یعنی په هره ساحه کې چې کېږي دا لمف نودونه اخته کولی شي. دلته اوس وګورئ همدغه دلته په شکل کې تشریح کړل، دلته په جدول کې تشریح کړی ده. سټیج 1 کې سنګل لمف نود ده، دلته وګورئ یوازې سنګل لمف نود اخته کړی ده. اور سنګل ایکسترا نودل اورګان اور سایت، او یا کېدای شي یو ایکسترا نودل اورګان اخته کړي. خو په دې معنی چې که اورګان یې اخته کړي یو غړی اخته کړی ده او که په لوکلای شکل لمف نود اخته کړي دا هم یو ده، یعنی دلته سنګل ده. سټیج 2 کې دلته وګورئ 2 or more lymph node regions on the same side of the diaphragm. دوه یا دو څخه زیات لمف نودونه یې اخته کړی ده خو د ډایفرام په یوه برخه کې، البته په دواړو برخو کې نه، په یوه برخه کې څنګه دا اخته کړی ده. or with involvement of limited contagious extra lymphatic organ or tissues. دا اول ایو، دا اول دویم ای ده. په دې معنی په سټیج 2 کې چې دوه یا دو څخه زیات لمف نودونه اخته کړی ده همدغه د ډایفرام په یوه برخه کې، خو کېدای شي چې یو اورګان یې هم اخته کړی اوسي د ډایفرام څخه د باندې. سټیج 3 کې دلته ګورئ lymph node region on both sides of the diaphragm. دلته ډایفرام په یو برخه کې، دلته ډایفرام په دواړو برخو کې اخته کړی ده. including one organ، کېدای شي ورسره یو اورګان هم اخته کړی، یو غړی هم اخته کړی اوسي. or area near the lymph node or the spleen، کېدای شي د lymph node سره هغه کومه نږدې ساحه چې د هغه هم اخته کړی اوسي، یا کېدای شي سپلین اخته کړی. خو دلته خبره فرق په دې کې ده د دویم سټیج سره چې هلته د ډایفرام په یوه برخه کې و او یو غړی ځان سره اخته کړی، دلته د ډایفرام په دواړو برخو کې ده او یو غړی کېدای شي ځان سره اخته کړی اوسي. او څلورم سټیج کې dissemination to one or more extra lymphatic organs or tissues. دلته وګورئ په خور شکل سره اخته کړی ده. with or without involvement of nearby lymph node، کېدای شي هغه نږدې مجاور لمف نودونه هم اخته کړی اوسي، یا کېدای شي هغه اخته کړی نه اوسي، خو دا په خور شکل سره د بدن په هره برخه کې لکه مخکې په دې شکل کې ما تاسې ته وویلې چې لیور ده، بون میرو ده، لنګ ده، سکن ده، مختلف غړي اخته کوي. modifying features، تشخیصیه کرایټیریاوې. A چې ده اول سټیج اسیمپټوماټیک ده، په دې کې کوم خاص اعراض موجود نه وي. B چې ده unexplained fever، یعنی د توقع څخه د باندې او تبه ده چې تقریبا 38 سانتیګریډ څخه زیات ده. د شپې خوله کېدل ده. loss of more than 10% body weight، تقریبا 10% خپل بدن وزن د لاسه ورکوي.
in 6 months په شپږ میاشتو کې. E involvement of single contagious or proximal extranodal site. په دریم سټیج کې یو extranodal site د خپل دغه د موقعیت څخه د باندې یو بل سایت هم مخته کوي او اکس د بلکې ډیزیز ده. ماس د دې کې یو ماس رامنځته کیږي چې تقریبا د 10 سانتي متر څخه څنګه وي دغه ماس دا زیاتیږي. اوس راځو لیبارټري انویسټیګیشن ته، لابراتواري معایناتو ته. په دوی کې ایزنوفیلا موجود وي، په دوی کې ګرانولوسایټوزس موجود ده، په دې ناروغانو کې لیمفوسایټوپینیا موجود ده چې دا خپله د بون میرو په یو ناروغۍ باندې دلالت کوي. ترومبوسایټوزس ده، انیمیا ده، لایسس اف بلډ اور های ګریډ فیور. کېدای شي انیمیا دغه دوه حالاتو له کبله رامنځته شي، کېدای شي وینه لایس شي او یا د لوړې درجې تبې نه وروسته آی اس آر erythrocyte sedimentation rate به لوړي او high LDH lactate dehydrogen enzyme به څنګه وي دا به تقریبا په د 10% ناروغانو کې دا لوړیږي. تداوی treatment ABVD رژیم ده، اساسي اسانه رژیم ده چې دغه ناروغانو کې یوزفول یا ګټور تمامېږي، اسانه تداوی ده. په اول او 15 ورځو کې ډوکسوریبوسین ورکوو یا دغه A اډریامایسین ده 15 میلی ګرام پر متر مربع د بدن آی وی. بله دوا بلیومایسین یعنی دا دویم چې بی د اول A دویم B ادم په اوله ورځ کې او په 15 ورځ کې بلیومایسین 10 یونټه پر متر مربع دا هم آی وی ناروغ ته ورکول کیږي. بله دوا وی وین بلاستین دا په اوله ورځ او 15 ورځ کې ناروغ ته وین بلاستین څومره 6 میلی ګرام پر متر مربع آی وی ورکول کیږي. او سلورم داکاربیزین او ګوره A اډریامایسین بل نوم ډوکسوریبوسین ده، B چې دا بلیومایسین ده، W چې دا وین بلاستین ده او D چې دا داکاربازین ده. دا نه دغه د سلورو دواګانو څخه یو توري اخیستل شوی، بل اخر د څخه یو رژیم جوړ شوی چې هغه ته ABVD رژیم ویل کیږي چې دا په دې ناروغانو کې یو ګټوره او اساسي رژیم ده. او بل چې دا داکاربازین چې دا په اوله ورځو کې او په 15 ورځ کې 315 میلی ګرام پر متر مربع ناروغ ته په آی وی شکل سره ورکول کیږي. یعنی په دې معنی چې د نتیجې رسیږي چې دا ټول دواګانې په آی وی شکل سره ناروغ ته ورکول کیږي او په دې کې اورال نشته. او دا فرست 15 ډیز دا په دې معنی چې یو ډوز په اوله ورځ ورکول کیږي او بل ډوز په 15 ورځ ورکول کیږي. یعنی 15 ورځې وروسته بل ډوز تطبیقیږي. په دې کې دغه سي اوله ورځ او 15 ورځ، په وینبلاستین کې اوله ورځ او 15 ورځ او په داکاربازین کې اوله ورځ او 15 ورځ